په مانځه کې ممکنه ده چې غلطي د انسان نه وشي، نو د هغې غلطۍ تلافي به څنګه کېږي؟ نو هغه فقهاو د سجده سهو په عنوان باندې تلافي ذکر کړې ده. یو بنده نه په مانځه کې غلطي وشي نو هغه غلطۍ باندې سجده سهو که وشي نو هغه مونځ به صحیح شي. اوس دغه غلطۍ پیژندل پکار دي چې دا به کوم قسم غلطي وي. که په مانځه کې 3 قسمه غلطي وشوه نو په بنده باندې سجده سهو لازمیږي. او ضروري نه ده چې همدا 3 قسمه غلطي به په یو مونځ کې کیږي. په دې 3 غلطو کې یوه غلطي د بنده نه وشوه نو په ده باندې سجده سهو لازمه شوه. هغه 3 غلطو کې نمبر 1 چې تاخیر د فرض وشي، نمبر 2 چې تاخیر د واجب وشي، نمبر 3 چې ترک د واجب وشي. او تاخیر د فرض څنګه وي؟ لکه بنده 2 رکعاته مونځ ته نیت تړلی دی، یو رکعت یې وکړو، سمدستي 2م رکعت ته ودرېدل پکارو، خو دا بنده خطا شو، د نه دومره سات دی کېناسته چې 3 ځله سبحان ربی الاعلی دا پکې ویل کېږي. نو چې دا دومره سات ناسته وکړه او د هغې نه پس دې رکعت ته پاسېدلی دی نو د باندې سجده سهو لازمه شوه. 2م رکعت سمدستي کول فرض و، خو د سمدستي اونه که منځ کې پکې د نه غلطي راغله نو دغې غلطۍ په وجه باندې دې ته تاخیر د فرض ویلی شي او په ده باندې سجده سهو خود به خود لازمه شوه. بیا 2م غلطي په تاخیر د واجب باندې، لکه یو بنده دی هغه 2 رکعاتو مونځ ته نیت تړلی دی او چې څنګه لومبني یا 2م رکعت کې الحمد وللضالین ته ورسوله نو د دې نه پس پیوست سمدستي دله پکارو چې یو صورت یې ویلیو یا څه خاص آیتونه ورته یادي هغې ویلیو نو دې د صورت فاتحې نه وروستو سمدستي صورت یا آیتونه ونه وی بلکې دومره لحظه خاموش پاتې شي چې په هغې کې 3 ځله سبحان ربی الاعلی ویلی شي. نو دا دومره تاخیر چې وکړو د دومره تاخیر په وجه باندې دې بنده باندې سجده سهو لازم شوه. یا یو بنده دی هغه ترک د واجب وکي. ترک د واجب څه ته وایي؟ لکه 4 رکعات سنتو ته یا 4 رکعات فرضو ته نیت تړلی دی نو 2 رکعاتو نه وروستو التحیاتو کول دې ته قعده اولا ویلی شي، دا واجب وي. نو د 2 رکعاتو نه وروستو قعده اولا واجب دې بنده نه پاتې شوه ایرو ته او سمدستي د 2 رکعاتو نه پس 3م رکعت ته ودرېده نو په دې بنده باندې سجده سهو لازمه شوه، ځکه چې د ترک د واجب وکړو او په ترک د واجب باندې سجده سهو لازمیږي. اکثر زنانه د سجده سهو د مسلې نه ناخبر دي، نو دا آواز او دا مسله ټولو ته رسول لازمي دي. زنانه او نارینه د سجده سهو په مسله کې یو حکم لري، دا نه چې نارینه د سجده سهو وکړي مونځ به ټیک شي او زنانه به سجده سهو نه کوي. د نارینه او زنانه د دواړو د پاره سجده سهو باندې مونځ ټیک کېږي. نو زنانه اکثر خبر نه وي د مسلې نه، نه چې په مونځ کې غلطي وشي نو دوی په هغه ځای سلام واړی او مونځ دوباره د سره کی مونځ دوباره کی. نو زنانه د د سجده سهو مسله ازده کی چې دغه 3 قسمه غلطو کې یوه غلطي په مانځه کې زنانو یا نارینو نه وشوه نو په آخر کې د سجده سهو وکړي دا مونځ به ټیک شي. د سجده سهو طریقه څنګه ده؟ یو بنده چې په مانځه کې غلطي کړې وي او دی وایي چې دا مونځ مې ټیک شي سجده سهو کومه نو دا 4 رکعات دي یا 2 رکعات دي، دا بنده وایي چې زه سجده سهو کومه نو د مونځ په آخر کې التحیاتو دی وکړي او چې کله التحیاتو کې عبده و رسوله ته ورسي په هغه وخت کې ښي طرف ته د سلام واړی او بیا د 2 سجدې وکړي او په هر سجده کې 3 ځله سبحان ربی الاعلی دی ووایي. بیا د 2مې سجدې نه وروستو التحیاتو ته د کیني، التحیاتو عبده و رسوله پورې وشوه، د هغې نه وروستو درود شریف مو شو، د هغې نه وروستو اللهم ربنا وقنا عذاب النار ته ورسېده. ښي طرف ته دې سلام واړی، ګس طرف ته دې سلام واړی، دا مونځ په صحیح طریقه شرعا ادا شو.
मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।